ګرانو کتونکو سلامونه کوم ملب خان شیرپو یم. ګرانو کتونکو خو تاسو کتلی وي نو په ضلع 400 کې د آیس پروشو قبضه مافیا سودخورو خلاف د طالب خان شیرپو جنگ کمپین دا ښه ډاګیز روان دی او ښه په جار باندې دغه قسمه خلکو خلاف چې کوم دی نو زه خبره کوم او چې په دې کې پولیس کاروي کوي نو ملګرتیا یې کوم. چونکې 400 کې ډي پی او 400 مسعود احمد بنګس صاحب چې کله نه راغلی دی نو یقینا چې د دغه خلکو په ضد باندې ډیره भरपूर کاروي کړې ده. خو ګرانو کتونکو هغه پولیس خلکاران چې هغوی د مخکې نه جعلي لیسټونه جوړ کړي دي یا هغوی چې کوم دی نو ځای په ځای دغه لیسټونه خواره کړي دي او بیا یې خپلې کالي بیړیا یعنې ټوټس هغه ساتلي دي او د هغوی په ذریعه باندې هغې خلکو ته و چې زه به د دې لیست نه ستا دا نوم وباسمه او ته ما دونه دونه پیسې راکړه. بله ورځ یو څو ګروپونو کې موږ هم یو خبر شیر که خو دغه خبر چې د منګل پر ورځ یعنې د 9 پر ورځ باندې د 400 پولیس ګروپ کې یو ملګري شیر کړی او 2 ورځې پس هغه موږ هم شیر که خو موږ دغې ته ما خپل ځاني نو کتلی چې حقیقت درته ووایم دا ډېره غټه چې کومه ده نو خبره ده چې هیډمني کې یو سړی راشي نو دا ډېر غټ کرایم دی. نو په دې اغله باندې ما خبرې اترې وکولې نو ما چې کله وکته نو هغې کې ما یو نوم دوه بیا وروسته وکتل. دا تاسو ته هم وایم دا خپل هم زه غلطي ګڼم چې زه شیرینګ کوم داسې کله کله نو ماته یو ډېر غټ سبق راغی چې یاره په ګروپونو کې ته میسج شیر کې او ګورې نه چې یاره دې کې نومونه دي دې کې چې کوم دی نو څه صورت حال دی او د چا دي سړی ته په خپله پیژنې نه پیژنې زما د دې نورو نومونو سره کار نشته ځکه چې زه یې پیژنم نه زما سره څه واسطه نه راغلې څه ناسته نه راغلې خو زه دې ځای کې د فرمان ذکر کوم. فرمان د تحصیل میر انتخاباتو د هغې دپاره الیکشن کړی دی خپل ځاني چې کوم دی نو زه ورځم کینم ورسره خو ډاګیز د هغوی والد صاحب حاجي غلام محمد صاحب هغوی سره زما یو ډېر تعلق و. دغه شمالي اشنغر کې زه همیشه خبره کوم چې دغلته ما اخبار وړو دغه ځای کې موږ اخبار خرڅو زموږ ایجنسي وه دلته به چې اخبار پیژندم نه چونکې انقلابي خلک دي سیاسي خو د اخبار لپاره به دوی 400 ته راتلل نو دغه شانتې مشران ابله زه سلام کاکا سره ملو شوم نو زما یې ډېره ستاینه وکړله. داسې دغه ځای کې نظیف لالا دی دغه ځای کې میرعلم شاه کاکا و غفور کاکا و دا ټول مشران چې کوم دی نو دا ډېر نومونه دي افضل شاه خاموش او نو ډېر ستر ستر نومونه دي اسلم خان او ورسره ګلستان خان او ورسره نور ډېر ملګري ما به د ګجر خان ذکر کو چې هغه کله سیاست کو د هغوی ځای ته به زه تلمه نو دغې خلکو سره زموږ واسطه وه. بیا د هغې نه پس چې کوم دی زه چې کله هم ځمه نو زه د فرمان سره زما ناستې کېږي یقینا د هغه زړه ته به ډېر دوک رسېدلي صدمه به رسېدلي چې سهار نه واله ماښامه پورې یو سړی خدمت کوي تاڼه تحصیل او زه خیران په دې یم چې مندڼي تاڼې ته هغه ځي د عمرزو تاڼې ته هغه راځي د تنګي تاڼې ته هغه راځي او بیا یو داسې لیست شیر کېږي او بیا موږ هم د هغې حصه جوړېږو چونکې ما خپله غلطي چې کومه ده زه تسلیموم خو دا ده چې هغوی ته هم یو انفارمیشن ورغی او هغوی هم چې کوم دی نو په دې باندې تحقیق وکړل خو داسې پولیس خلکاران افسران چې ما ته یې جوړ که نو هغه جوړولو کې چې کوم دی زموږ شان د خلکو استعمال هم وشي او په دغه کې زه حقیقت دا دی چې زه پکې خپل ځان هم ګرم ګڼم چې زه هم پکې استعمال شوی یم نو د بعضې خلکو تصدیق کېږي چیرې دغه خلک خپل روزګار کوي د بارګین کاروبار دی او ګاډي کوي بل دا عرفان رور چې کوم دی د میخو کاروبار کوي او دومره ساده انسان دی چې هغه موبایل هم داسې د ټچ والا موبایل دا پیژني نو هغه هم د دغه شانتې لیست حصه شي. نو په دې باندې ما څو خبرې اترې کول غوښتل چې هغه پولیس والا په هغې باندې زموږ نظر شته دی او زه همیشه ما په دې باندې بار بار خبرې کړې دي چې جعلي لیسټونه ګردش کوي او جعلي لیسټونو کې چې کوم دی نو داسې ډېر خلکه چې کوم دی نو هغه مخې ته راځي خو دا د بلیک میلینګ دپاره د بلیک میلینګ دپاره موږ سره داسې ثبوتونه هم شته چې دا داسې بعضې آیس پروشو نه پولیس والا پیسې غواړي او هغوی ته په اکاونټ باندې په لکونو روپۍ چې کوم دی نو هغه ټرانسفر شوي دي د هغې هم ثبوتونه شته دي نو د دغه شانتې د حصه چې کومه ده نو داسې روغ خلک هم جوړېږي نو خپل ځاني زه فرمان به ما ګوري او هغه وایي چې یاره د سیاست نه مېړه موړ شو داسې دي یار زه سیاست کوم خدمت کوم دلته کې دا سیاسي عناصر چې کوم دی دغه شانتې پولیس والا استعمالیږي بیا پکې نور خلک هم استعمالیږي او هغه چې کوم دی نو د هغوی حوصله چې کومه ده په شکول کول غواړي د چونکې د بعضې سیاسي پارټو د ایسپرو چې کوم دی د ATM کارډ
مثال ورکوي هغوی دپاره د ATM دپاره استعمالیږي. خو خپل ځاني د فرمان ذکر کوم چې زه همیشه بل ورځ هم یو واده کې ورسره ملو شو، هغه ورځ یو ځای کې په دې یو کس چې کومه ده نو خپله لیبارټري جوړه کړې وه او زه ورغلم او بیا مې ده ته وویل یار دې سړي له خرچه ورکړه، د ده د پیسو ضرورت دی هلته کې هم ورکړه. نو زما ورسره خپل هم ډېره واسطه پاتې شوې ده. نو کوي به د لاس ګوتې یو شانتې نه وي، خو ضروري نه ده چې د هغه سړي هغې څه جوړېږي یا د بل کار بلې څه جوړېږي او موږ پکې بیا روغ هم را داغو. نو په دې باندې دغه لیست شیر شوی و، چونکې زه د DPO صاحب یا د نورو ادارو چې داسې ایسپرو شو تاسو پې دغه نو بالکل په دې چوکونو کې بورډونه ولګوئ، په د هغې لیسټونه چې کوم دی نو اویزا کې. خو چېرې داسې څوک راځي دې کې چې څونه ګرم وي، نو زه هغه خلک چې کوم دی وختاً په وختاً به هغه هم تاسو سره کوم چې کوم پولیس والا په دې کې ملو دي، کوم پولیس والا اکاونټونو ته باقاعده پیسې ځي او بیا کوم پولیس والا داسې روغ خلک چې کوم دی نو هغه پکې راتړي. ډېره د افسوس خبره ده. نو یقینا چې دا ما څه وکتل، څه مې ولیدل، څه تحقیق وشو، نو زه فرمان ته هم وایم چې خپل حوصله به نه بایلوئ، همت پکې او دا ګوره دا سیاست خبره ده. نن سبا راشه په 3 MPO کې چې کوم دی خلک 3 میاشتې قید کوي او هغه 10 ورځې قید وکړي. د هغې دپاره کوم جوازونه او کوم سلسلې او کوم قسم چې کوم دی نو صورتحال مخې ته راځي، موږ دا هم کتلي دي. په دې باندې به زه یو بیا بحث کوم خبره، خو په دې باندې مې خبره ترې کولې چې داسې ډېر خلک دي چې هغه د لیسټونو نه ولې بار دي او 2 لیسټونه شیر کېږي، یو کې چې کوم دی خیډ مني نشته بلکې خیډ مني ده. هغه چې چا شیر کړی دی هغه د هغې نه پس 3 ورځې پس دا بیا شیر کېږي، هغې کې نومونه شته دي او په دې کې بیا یو 3 نومونه اچوي. نو دا ډېر غټ سوال دی او دا هغې کسانو ته زه دا وایم چې چا دا شیر کړی دی نو په کار چې په دې باندې سوچ کړو او په دې کې زمونږ استعمال خو مو شو، خو موږ د دې دپاره وکړو چې هغه ملګري خو خبر شي. مننه.